سورۃ الشورى سرا تسمیه د کل شا په اسم د جز سرا دا سورۃ دو سلویختم سورۃ ته په اعتبار د جمع او دو شپیتم د په اعتبار د نزول او حامیم السجده داغه نرسو نازل شوه دی هغه یو شپیتم او دا دو شپیتم دی د دې سورۃ ما قبل سرا د ربط مناسبت ته چمخ کی سابق سورۃ کې التک د قران کریم ذکرو او دلته په ابتدا کې د قران کریم ذکر دی چا واحده او وحی قران پاکم چې دی دا واحد دار لمخ کې احاطه د علم او د قدرت د الله تعالی وا عدل تم بیان دی احاطه د قدرت د الله تعالی ما فی السماوات ما فی الارض دا د دې ما قبل سره ربط او مناسبت دارنګ لا مخ کې د الله د بعض صفات ذکرو کہ دل دا اللہ شہید کہ دل دا اللہ تعالی محیط علی کل شیء عدل تم بعض صفات دا اللہ تعالی دی عزیزن حکیمن عظیمن غفورن علیین دات حفیظن رحیمن دلتا دا بعض صفات دا اللہ تعالی ذکر دے دا ما قبل سرا دا دی ربط او مناسبت دا دی صورت موضوع دی صورت الدعوۃ الی القرآن موضوع دی صورت بیا دعوت قرآن تا دا حوامین طول کی دی هغه موضوع دعوت قرآن تا خو په مختلفو طریقو باندې بان وحی النبی علیہ السلام مماثل لوحی الانبیاء علیہم السلام پدې شان سره چې وحی نبی علیہ السلام دا مماثل دا د وحی د انبیاء علیہم السلام سره پس کې په اصول د دین کې فلا مجال للانکار نو مجال د پار د انکار نشته ولې انکار کوي په تیر شو پیغمبر علیه السلام هم راغلیو بشرو او د قیامت او د رسالت او د توحید ذکر غیم کو او نبی کریم علیه السلام دا هم د دې خبرو ذکر چې کم نه نو دا فرمایي د دیرو کو خلاصہ وحی النبی صلی الله علیه وسلم مماثل له الانبیاء السابقین وحی د نبی علیه السلام مماثل دا د واحد انبیاء سابقین سره اغیم بشرو نبی اسلام بشر غیبانی واحرات آسمانی نبی اسلام بانی مرادی فلا مجال لانکار المنکرین نشتر مجال د پاره د انکار د منکرینو و بیان بعض دلائل التوحید او بعض دلائل التوحید دام ذکر کئی و تذکیر بما بعد الموت د مرد پس کوم واقعات راتون کی دی پدی بان امت حاضرہ تپن ور گئی من فرائض رسالتی اور بیان د فرائض د رسالت تے د رسالت منصب سدے د رسالت فرائض سدی بیان عاقبت الفریقین اور بیان عاقبت فریقین دے وعموم رسالته علیہ السلام اور د نبی اسلام د رسالت عموم داغی چکم دینو بیان دے کہ نبی کریم علیہ السلام طول مخلوق تا طول چکم دینو تاغا مبعوث تے رسول اللہ مبعوث الى الکل الى جن و انس من سواہم نبی اسلام طولو تا مبعوث تے جنو تا انسو تا غیرہم طولو تا کنا ذکر صلی اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف دا مقطعات حروف دی حاد خدای صفت تے چی حلیم دے من بل صفت تے چی مجید دے عین بل صفت تے چی علیم دے سین بل صفت تے چی سمیع دے قابل صفت تے چی قدیر دے دا مناسب تعویلات متاخرین کئیم کذالکا یوحی الیکا مثل دیہاد سابقینو مثل دیہاد سابقین یوحی الیکا وحی کی اللہ تعالی چکم دیتا تا سنگا غیتا کڑی دا تاتاوم کئی وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ هغه چاته وحی کړی دا چستانه مخکړي نو د ټولو وحی مماثل دا ستا وحی دای سره مماثل دا نو که څوک انکار کوي نو بے ځای کوي نو الله العزیز الحکیم دا وحی څوک کوي الله کوي دا سه الله چې صاحب د عزت ته او حکیم د صاحب د حکمت ته نو هر کار کې د الله حکمت ته له ما فی السماوات و ما فی الارض ثابت اللہ لرا جميع اشیاء پاسمانوں کی دی پدمکو کی دی ملکن خلقن عبیدن وهو العلی العظیم
الله صاحب د علو دی او صاحب د عظمت دی، د خدای لوی شان دی. نو تکاد السماوات یتفطرن، قریب دی اسمانونه چې دا سری شي د عظمت د الله تعالی نه، یا دا سری شي په نسبت د ولد سره الله ته. دا دومره سخت کلمه ده. والملائکه یسبحون، ملائک تسبیح وایي، بحمد ربهم، د ثنا د رب سره، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، واستغفر لمن في الارض، او طلب د بخنی کوي هغه چا چې په ځمکه کې د مؤمنانو نه. الا خبردار، ان الله هو الغفور الرحیم، بشک الله بخونکې دی او رحم کوونکی دی. دا صلی الله تعالی دا منکرین ذکر فرمایي. والذین اتخذوا من دوني اولیاء، هغه کسان چې ما سوا د الله نه دوستان، معبودان باطله. الله حفیظ علیهم، خدای حفیظ دی په دې باندې. معنا څه؟ محسن علیهم اعمالهم، ضبط کی راستون کې د دې اعمالو صد پارا لیجازیهم، چې دې له جزا ورکړي. حفیظ علیهم ای محسن علیهم اعمالهم لیجازیهم، دې له جزا ورکړي. ومن تعالیهم بوکیل، ته په دې باندې ګماشته نه، مقرر نه چې ته مجبور کړي. وکذالک اوحینا الیک قرانا عربیا، دا لما وحی کہتا تھا قرآن چې عربی دی، لغات عربی دی، اسلوب عربی دی، طریقه عربی دا، لهجه عربی دا. لتنذر ام القرى، چې ته انذار ورکی، یره ورکی ام القرى ته چې اهل مکه دي، د مکی خلقو ته. ومن حولها، سو دین چاپیره دي. مکه خو مثال سورۃ الارض دی، د ځمکې نوم دی، دینه چاپیره شمالا جنوبا شرقا غربا ټول دنیا په کې رااله. نو د نبی اسلام د بعثت عموم دا ما ارسلناک الا کافة للناس، ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وتنذر یوم الجمع، او تیر ورکی دوی لرا در د جمع نه چې هغه د قیامت ته، هلته به ټول جمع کېږي. لا ریب فیه، نشته شک او شبه په دې کې چې څوک پکې وږي، مناسب نه ده. فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، پس در د جمع نه چې جمع وشي، یو فرقه به جنت ته روان شي او بل فرقه به دوزخ ته روان شي. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، سیق الذین کفروا، او چې کوم دینو الی جهنم زمرا. ځنې ډلې به جنت ته روان شي، ځنې ډلې به دوزخ ته روان شي. کامیاب خلق به یو خوا روان شي، ناکام به بل خوا روان شي. ولو شاء الله، که الله اراده لري وي، لجعلهم امه واحده، خدای به یو امت ګرځولیو، به یجبرهم علی الایمان، دی به په ایمان مجبور کړیو. ولکن يدخل من یشاء فی رحمته، ای داخل الله تعالی هغه څوک چې اراده وشي پر رحمت پل کې. والظالمون، ظالمان چې دي، ما لهم من ولی، نشدی له ولی دوست، ولا نصیر، او نه امداد کوونکی. ام اتخذوا من دوني اولیاء، یا دین سلی دی ما سوا د الله نه دوستان، معبودان باطله. ان ارادوا ولیا بحق فالله الولی، کدی اراده د ولی په حق لري، نو حقیقت کې الله چې کوم دی دا ولی دی، خدای متصرف دی، خدای کارساز دی. ويحيي الموتى، الله جمع کی مړي. وعلى كل شيء قدير، الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. د خدای د محیط قدرت نه هیڅ شی د ممکنات او نفس الامریو نه دا بهر چې کوم دی دا نه دی. نو دا دویمه رکوع شروع کیږي د سورۃ الشورى نه. د دې رکوع ما قبل سره دا ربط مناسبت ته مخکې بعد دلایل توحید او رد په مشرکینو، دلتم دلایل توحید دی او رد په مشرکینو باندې. مخکې داوا چې وحی نبی سام مماثل د وحی انبیاء او سابقینو سره، نو مجال د انکار نشتا. دلتم دغه څه ذکر کوي، لکه د نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، دې ټول ذکر کیږي. دا ټول بندیانو بشرو وحی ور باندې راغلی دا. د نبی اسلام وحی دا مماثل دا د وحی د انبیاء او سابقین سره. مخکې اختلاف د فریقینو د دو فرقو ذکرو، عدلتم بیان د فریقینو دی، د اختلاف د فریقینو دی. د دیرو کو خلاصہ الدعوت الى القرآن الكریم، دعوت قرآن کریم تا بین وحی علیہ السلام مماثل
لوحی الانبیاء السابقین وحی د نبی علیہ السلام دا مماثل دا د وحی د انبیاء السابقین سره فلا بد ان يصدق ولا يكذب لو چې تصدیق شي لا ومنل شي التکذیب ونشي بیان بعد دلائل التوحید اور بیان بعد دلائل التوحید دے فی سورۃ الانعامات سورۃ انعامات کی او تذکیر بآلاء اللہ دا اللہ پہ انعاماتو ہم بدی کے پان راغنو بیان المنع عن التفریق اور بیان دمن التفریقنا اصول دین کے والامر بالاستقامت او امر دے پہ استقامت سرا بین الضعف دلائل المشرکین اور بیان نے کمزورائی دے دا دلائل دا مشرکین دلائل دا دیر کمزوری دی والترغیب الى العدل اور ترغیب دے جو کمنین عدل تا وعدم اتباع هوائهم اور ترغیب دے عدم اتباع دا ہوا دا دیتا جدید خواہشاتو دا بچ کمنین تابداری نہ کہے تعلیما للامتی دا ظاہر کہ حضور سره خطاب کئی اور مقصد تینا تعلیم دے امت تا والتذکیر ما بعد الموت اور پنور کلی پاغ واقعاتو شرا روان دی پس مرنا وما اختلفتم فیه اگر چے دا چکم دے اختلاف کو تاسو پاغی کے دا کفار سرا دیوشینا فحکمه الی اللہ حکم دارا مفوض تے اللہ تا دا کا توحید کی دی خلاف کئی کا پر رسالت کی کئی کا پا قرآن کے کئی کا پا قیامت کے کئی حکم اللہ تا مفوض دے پخبل با اللہ فیصلہ عملیو کنو ذالکم اللہ ربی دا مذکور اے مخاطبینو اللہ دے چیزما رب دے علیہ توکلتو خاص پا اللہ دما توکل بروسہ اعتماد دے وعلیہ انیب اللہ تدراجی کیگم انابت میں اللہ تعالی فاتر السماوات هو فاتر السماوات دا اللہ پیدا کن کے دزمکو دے بے نمونی جعل لکم من انفسکم ازواجن گریتا نفسون استاسونا ازواج من انعام ازواجن دا چارپائی نام ازواجی چارپائی کے مذکر دے مونس دے پس بنی آدم کو مذکر دے مونس دے پا پیریان کو مذکر دے مونس دے یزرعکم فیہ پیدا کی اللہ تعالی را پا جعل مذکورہ کی فیہ مانا فی الجعل المذکور اے یکسرکم تاسو ڈیری بنسل سرا لیس کمثلہ شیئن نشتر پشان دا اللہ حس شے خدای سر مماثل سے نشتا نہ پا ذات کی نہ پا صفاتو کی وہ سمیع البصیر اللہ اوریدن کے دوینا دا خلق لرا بینا لے پا احوال دا خلق بانی لہو مقالید السماوات والارض خدای لرا کنجے دا اسمانونو ادزمکو دی دا اللہ دا قدرت کاملہ بیان دے کما طرز باران دے کہ نباتات دی کہ نور دی دا طول لالا پا قبضہ قدرت دی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر فراخی رزق چاہے فراخولو شی انداز چاہے ازاد کولو شی دا پا کمی دے نسل و پا ڈیروالی دے نسل پا دی باندے ندا انہو بکل شین علیم اللہ پا ہر چیز بانے عالم دے شرع لکم من الدین تار پار روا کرے دے کارا کرے دے دیننا موسا بھی نوحن جو سے با نوح علیہ السلام تا آسدے چا بیان توحید دا اللہ دے والذی اوحینا الیکا چواہی کو منتاتا اغا وسیت پاغیم دے موسیٰ نبی ابراہیم چو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام تا وموسیٰ موسیٰ سامی سار سام تا نسا خبری ان اقیم الدین تاسو دین ادروئے دا اصول دا دین بیان کئے ولا تتفرقوا فیہ اور تفریق پا دین کے مکوئے کبرا مقتن چسے منے سو کے نمانے کبرا المشرکین ما تدوہم الیہ لوی دا مشرک آقا چاہتے اگی تبلی چاہ دا اللہ وحدانیت تے دا اگی تا دیر گران کارخاری اللہ اتبی لے من یشا خدای غرقیق پل زانتا آقا سو کی ارادے اسی دا غرقولو وحدی لے من ینیب اللہ تا چاہ کی انابت موجودی اللہ تا یرا پا کی موجودی اور رجوع پا کی موجودی ما تفرقو دی تفریق نکی الا بعد ما جاہم العلم پر دی علم راغلی خپوی کی دا حق دین دے وعنادن تعصبن جحودن دی انکار کی بغیم بینہو یا بغاوت نپا ما بین دی کی ولولا کلمتن کنوی کلمہ من رب قد جانب ربسنا کہ تاخیر دا عذاب دے تر اغجل اجل معین پوری نلقدی بینہم خام فیصلہ ما بینی کی ونزول دا عذاب سرا ان الذين اورثوا الكتاب معدهم اگر کسان تایت کتاب اور کیشے دے
من بعدهم پس لدینا دن مخ کی پیغان نرستو لکه یهودیان شو نصارا شو لفی شک منه دی په شک کی دی د نبی علیہ السلام نا یا د قرآن پاک نا مریب چې واقعا دل پریبت کې په اضطراب کې فلذلک فدعو د دې توحید د پاره ته بلنو کا خلق توحید توبنا ورته ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا کلمه وایره توحید تاسو به کامیاب شئ نو فلذلک فدعو د دې توحید د پاره ته بلنو کا واستقم کما امرتا مستقیم شاه چې څنګه ته ماموري استقامت د زرو کرامتونو داغه د پاسه دینو ولا تبع اهواهم تابع خواہشات مکوا دا تعلیم د امت تا وقلوا آیت آمد ما انزل الله من کتاب ایمان ما پاهد اچ یعنی کہ اللہ د کتابنا وامرت لعدل بینکم او زما مامور ما چې عدل کوما بین تاسو کی الله ربنا وربکم الله زنګ رب دې تاسو رب دې نا اعمالنا ولکم اعمالکم موږ له څنګه اعمال دي تاسو اعمال دي دار چې خپل خپل اعمال دي لا حجت بیننا نه به خصومت په ما بین زمون کې او بینکم ما بین تاسو کې الله اجمع بیننا خدای بجو ما بین تاسو مون کې پر د قیامت ولیه المسیر خدای تګرځي دل دي فیجازینا و ایجادیکم موږ له بجای کې تاسو بم درکې والذین یحاجون فی الله آکسان چې مباحثه کوي جګړه کوي په دین د الله کې من بعد ما استجیب له پنجابت هغه د پارشوي بالایمان په ایمان سره به ظهور معجزي کله معجزات کار شي د دې ته به اختیار تصدیق ورشي حجتهم داحدتن د دې حجت دلیل کې دا زائل دی باطل دی عند ربهم پر باندې دې بس حجت دي وعليهم غضب په دې باندې غضب د الله دی ولهم عذاب شدید دې د پر عذاب دی سخت الله لي نزل کتاب بالحق الله غزاد ته نارکه کتاب په حق سره والمیزان او نارکه د عدل وما يدريك الله ساعه قريب شي انت چې شاید قیامت وي نږدې تا ته علم د قیامت نشته یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها تلوار کې به قیامت سره هغه کسان چې ایمان په دې نه وروړي استعدان او زر دې راشي دا بکل راځي والذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي مشفقون منها یریدون کې قیامت نه پویږي چې قیامت را روان دي هولنا کروز دا هیبتنا کروز دا وعلمون دی په انها الحق دا ساعت کوم دی دا قیامت دی دا حق دی الا ان الذين يؤمنون في الساعه لفي ضلال بعيد خبردار بشکا کسان چې جګړې کوي مجادله کوي په قیامت کې دی په گمراهی لري کې د حق نه لطیفهم بعباده د صاحب لطف د خپل بندګانو باندې چې الله په نافرمانو باندې معذاب فورن نه راولي يرغم شاء اجراده وشي هر چا کې اراده وشي کاغه نیک دې کبد دې کده خدای دوست کې دشمن دې رزق د الله عام دې او القوی العزیز الله قوی دې صاحب د قوت دې او عزیز صاحب د عزت دې دا درېمرو کو شروع کیږي د سوره شورا نه د دیرو کو ما قبل سرا داربت مناسبت ته مخک بیان د منکرین د توحید او د منکرین د قران او د قیامت او دلتا د مقرین بیانو او دلته کې بیان دی د دغه منکرین او منکرین او بیان د عاقبت دی دا لپاره کې بیان دی د اهل ابتداء دی شروع ځان لپاره هغه شی قرار کړی چې الله په اذن نه دی کړی الله په حکم نه دی کړی نو داغي بیان پدې کې هم دی د کورې خبرې جوړې کړې دي او داغي چې کوم دینو هغه ځان لپاره دی عبادت چې کوم دی دا غنی نو تدیرو کو خلاصہ الدعوت الى القرآن والتذکیر بما بعد الموت دعوت قرآن تا اور تذکیر بما بعد الموت تے او بیان دے دا کم دینو دا حارسینو دا دنیا و دا آخرت سوک دنیا دا پارا کروندہ کی سوک دا آخرت دا پارا کی والترغیب الى التوبتی اور ترغیب دا توبیتا وبیان احقاق الحق و ابطال الباطل او بیان د احقاق د حق د ابطال د باطل دی ونبسط رزق قد يكون سببا او للبغاوت دا فراخی د رزق
کله سبب د بغاوت وګرځي چې د انسان رزق فراغ شي او رتبه ورته ملاو شي نو دا سبب د بغاوت وګرځي دی بیا په سرکشه په بغاوت کې باغې کې راشي د دې رکو خلاصہ الدعوة الى القرآن والتذکیر بما بعد الموت وبيان حارسي الدنيا والآخرة والترغيب إلى التوبة وبيان إحقاق الحق وإبطال الباطل وأن بسط الرزق قد يكون سببا للبغاوة دا کله سبب د بغاوت تپای چا د پاره خو د شکر سبب وګړي چا د پاره سبب د بغاوت وګړي من کان جو هر څل آخرتي سو اراده لري د کروندې د آخرت نزد له فی هر شی دل زیاته کو په کرونده د کې دیو نیکه په وځ کې لس اجر ورکو دارن لچدینو وسو ورکو سوال لسو ورکو ولک ورکو تر ماشاء الله پوره تجیب د حسناتو دا رازینو ومن کان هر صد دنیا اراده لري د کروندې د دنیا نوته منها غل ورکو د دنیا نه بلا تضیف مالو فی الاخرة من نصیب خو بیا د آخرت کې بس ایسنی د فقط دنیا غوړه کړو ام لهم شرکاء دیلر شریکان شتره شرعوا لهم چې دیلر روا کړی دي من الدین د دیننا ما لم یعظم به الله هغه چې پاغي باندې الله اجازت هغه چې کوم دې دانی کړي خدای په اجازت نه کړي او دې د کورا د دین نه یو شی چې کوم دې ځان له جوړ کو ولولا کلمۃ الفصل کني کلمه د فصل نه د جدایي د قدوه بینهم فی الدنیا دنیا کې بد دې پمنځ کې فیصله چې کوم دې نو دا شی و او ان الظالمین لهم عذاب علیم ظالمان چې دي دا غوی د پر عذاب د علیم مراد دین ناغ دین فاسده دی دین فاسده دلته کار کړی دی الله په اجازت نه دی ور کړی باقی دادا چې بدعت هغه ته وایي چې هغه د پاره دلیل نه نو چې دلیل ور لوینو د مالم یاذن کې رانغه بلکې ما اذن الله به کې راغه هغه چې کوم دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام یواز عمل دلیل نه دی د حضور عمل دلیل دی د حضور قول دلیل دی د نبی اسلام تقریر چې کوم دی دا دلیل دی شاه صاحب ذکر دا ویل دي وعلم بان الدعاء بالهيئه الكذائيه ليست ببدعه بمعنى ما لا اصل له في الدين فقد وردت فيها ترغيبات قوليه ومن اتى بها فقد اتى بالمراغب دا دعا چې دا بدعت نه دی په دې معنی چې دین کې ولا اصل نه ځکه دې کې ترغیبات قولیه راغلي دي چې څوک راته بدیو کی نو دراته په مرغب باندې وکړو او چې څوک دا حضور او کار نه دی کړي دا بدعت ته نو فقط بنا اصلا فاسدن یو فاسد اصل جوړ کو وقد حاد عن الثواب د حقنا د ثواب نه دا وګرځیدو د دیو جنا یو عبادت ته مثلا داغه د پر اصل موجود دی نو هغه عبادت کته بیا ډیر کوي یو سرش پاورت کی زر رکعت نفل کی او اوقات د کراهت نه نو اسمو مانات نشتا 500 رکعت نفل کی اسمات نشتا امام احمد سے پدرو والے شیو مریض تکلیف ورتا بیا بم 200 رکعت نفل رش پکې کول امام یوسف سے قاضی او قاضی القضات رش پکې 300 رکعت نفل دا بد کول امام ابو حنیفه سے خانه کعبه کې دنا 2 رکعت کې ټول قرآن ختم کړي سودانی صاحب چې حضور په خانه کعبه کې دنا 2 رکعت کې قرآن پاک دا ختم کړي دي رابع رحمت الله علیها به 10 رکعت نفل کول دا بشر مفضل حدیث راویانو کې راوی دي هغه به کم دینو پرز پکې 300 رکعت نفل کول دیو جنا اکثار په عبادت کې چا سلی موجودی دا بدعت نه دی مولانا عبد الله صاحب کې مستقل رساله کړی دا او الاکثار فی العبادت لیس ببدعه دیرواله په عبادت کې چې اصل د عبادت موجودی نو دا بیان دی د تبدیت نشي ویلې زرکات نفل کا 500 کا 200 کا کم کا زیاتو کا دا بدعت باغت وای چې هغه د پر دلیل په شرع کې دا نه کینو الله فرمای تر الظالمین بنبت ظالمان مشفقین دی بیریدون کی وی مما کسبو د جزاء د ما کسبونا
د خپل کسب د جزا او سره غمی چې صبر الله کوي واقع بهم ادا واقع کدون کې دا جزا په دی باندې خامخا والذین آمنوا اکسان چې مؤمنان دي وعمل صالحات مال کې د صالحات فی روضات الجنات دی په باغونو د جنت کې جنت کې یو باغنی باغونه به پکې لهم ما یشاؤون عند ربهم دی لچ دی اراده لري په نس رب باندې چې څه د دی خوخی هغه با دی ته حاضری ذالک الفضل الکبیر دا دی لوی فضل دی دین دا معلومه شو چې ثواب د الله تعالی فضل دی عقاب د الله عدل دی خدای باندې چې حق نشتا لازم ما يفرهم يسألون ذالک الذی دا مذکور هغه دی یبشر الله عباده چې خطور الله په سره بندگان خپل وتا کم بندگان چې مؤمنان دي وعمل الصالحات عمل کی د نیکو الله سبحانه علیه اجرا چې سوال انسان په دې تبلیغ باندې د اجرت الا الموده فی القربى سامن قطع ده لیکن سوال کوم تاسو د دوستۍ په قرابت دي د قرابت خیال خو ساته د خپلوۍ خیال خو ساته مغترف حسنتن څوک چې کسب کې دیونی کوي نزيد له فی حسنا زیاتی کو په دې کې حسن داغه نه یو پلس جوړو زیات جوړو ان الله غفور شکور بشک الله بخونګه دے او مجادی به شکر دے ام یقولون افترا علی الله کذبا ایا دی داوی جوړ کی نبی اسلام دی د ځان صف الله باندې دروغ ویش الا هو که خدای را دو لري یختم علی قلبک مہر به استا پړون اړبانی بالصبر علی اذاهم د دې پس در باندې به صبر کوي ويمحو الله الباطل الله محقی باطل ويحق الحق بكلماته احقاق د حق په خبر کلمو سره انه علیم بذات الصدور بشک عالم د پرادونو د سینو باندې وليقبل توبتان واجب عن السيئات پاک رب ذات ته چې قبلې توبه د بندګانو نه چې توبه باسي د اخلاص او عفو کې د سیئاتونه بیا عفو مفرد دی و د مفرد ته الف راغله دی خطان لا يقاسان خط العرو خط القرآن وعلم ما تفعلون علم الله فغبانی چې تاسو څه کوي ويجازيكم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات او اجابت کوي الله تعالی هغه کسان د پاره چې مؤمنان دي او عمل کوي د صالحاتو الا ما يسالون دې سوال کې الله اجابت کوي ورکی والا او عمل کوي د صالحاتو ويزيدهم من فضله زیات کی د فضل د سوال نه زیات شي ولا ورکی والکافر لهم عذاب شدید کافران دی له عذاب د سخت او صلی الله تعالی د دې ذکر فرمایي چې داس فراخی د رزق کله سبب د بغاوت وګرځي ولو بسط الله رزق لعباده کلا فرض بندگان د پارا ټول رزق فراخ وي لبغوا فی الارض دی بغاوت کو پز مکه کې ولکن نزل بقدر ما یشاء نازلی په اندازه سره کمیراده وشي انه بعبادی خبیر بصیر الله په خپل باندې خبردار او بصیر دی او بینا دی کنه نیست عشقی آن که ما مردم بود این فساد از خوردنی گندم بود والذی نزل غیث بعد ما قنطوا پاکروي چې راځلې باران پندې امید شوی چې باران نکېږي سوکړه ده او ینشر رحمتا خوري رحمت پل والولی الحمید الله ولی دی دوست د مؤمنانو متصرف دی او حمید محمود دی نور دله توحید ذکر کوي ومن آیاته بالا قدرت الله تعالی نا خلق السماوات والارض پیدا کول اسمانو دی ادزمکو دی ما بس فی ما من دابتن چې خالقی اسمانو زمکو کې د دابونو د حیواناتو ولا جمع دایشا او قدیر الله دی په جمع کولو باندې چې کله اراده ولري قادر دی نو په جمع وکي او جازيهم او جزاء بول ورکی سلورم رکو شروع کیږي د سوره شورا نه د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخک بیانو د رحمت د الله تعالی او د قدرت د الله تعالی او دلته بیان دی ضعف د الله تعالی مخک بیان دلائل التوحید دلتم دلائل التوحید دي مخک بیان د عاقبت فریقینو دلتم بیان دی د عاقبت فریقینو دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت د دې رکو خلاصہ لا نجاتا للمجادلین فی القرآن الکریم نشته د نجات د پاره د مجادلینو په قرآن کریم کې
والمؤمنین او د پاره د مؤمنانو هغه د پاره ښه انجام دی د پاره معال دی هغه چې کوم دی هغه د پاره نجات ته بیانو هغه د پاره هلاکت ته او نجات نشتا والمؤمنین نجاتن مؤمنان په قران ای د پاره نجات نو بینو بعد دلائل توحید بعد دلائل توحیدم بیان د عاقبت ته صبر دی چې د صبر انجام سره اشارت خلافت ته خلفاء اربعه تا سلور خلیفګانو یو خلافت ته اشارت ته بذکر صفاتهم د دې بعد صفات به ذکر کی و تذکیر بما بعد الموت پند پما بعد الموت سرا او بیان قدرت الله الباهره بیان د قدرت د الله تعالی چې باهر او غالب دی او بیان د فنا د دنیا دا او بقا د آخرت ته او ترغیب د عفو تا اصلاح تا صبر تا او مغفرت تا بخشش تا وما صابکم من مصیبت اجتت المصیبت نام فبما کسبت ایدیکم دا هغه دی چې په سبب د کسب د لاسونو سره ان چې ادبر تو ظلمات غم ان چې بے باقی او ګستاخی استام وهم المسائل الابرار کپ ابرار چې ته مصائب راځي فلرفع درجاتهم دادی درجو د پروتوکول د پاره داغه د پاره راځي نو داغي بیل مقام دې دی بیل مقام دې ويعفو عن كثير او عفو کې الله دړيرونه وما انتم من في الارض نعجكون کی الله تعالی پدمه کې خدای د خدا ته فوت کې دي نشه مالکم من دون الله نمیتان ما سوا د الله نه او من ولی یو دوست ولا نصير تحت الجوار في البحر كالأعلام بعد على أمور قدرت الله تعالى جاري تشتري الجوار بصل كالجوارير دعوة الجوار مبتدا مؤخر دعوة من آية خبر مقدم أو دعوة يحدث بأنك رباطي نايدو بدلار بيه محذوف رباني ودرات الإعلام بشان نغرو لولي جاجنا دي لولي غراني كنا يوسف في المعي جاجو بريزر سرلي وطو كده بريزر وصورة ملوى الكفتان مالتي منزل البيس تنزل صبيرا وصبيرا بيخوار والبس وصبتال بكيو جمعات بكيو كل زام بيه بكيو بيه باوي إذا بعد حضور انتظار وخوار والعام تقریبا چنون ما په خیال چې یو فرلان خو وګدو لوی دنیا و بس و چتا اوسه
دا درې چې ته خو بالکل اوبو کې ډوبو څلور کارو کفتان چې عبدالله صاحب نوې بالا به ورته عبدالله بالا هغه ویل چې ما خو د عمرو سر نشته دی وه حجه مې کړي عمرې خو مې ډېرې کړي او دا مې ارده وه چې منجبي کې مې بانګ وویلې یو وخت کې رالم سار مالو مؤذن نو یو متي اذن بس همیشه په دغه کې به لوډ سپیکر باندې اذان به مغه وي ډېر خوش آواز ومو کله به مونږه کمرې ته بوت میوې بیا راوړلې کاو مولوي صاحب کاو بیا شیرونه بیا راته شروع کړ عبدالله بالا خجی اصل کې بنګالی او چې ته پخوا نه راغلی و خجی جاز کې بیا ستند راته ولګوله صاحب وایي چې دا جاز اوس په 12,000 فوټه اوبو کې روان دی 12,000 فوټه اوبو بیا به راته راډو لګو چې 50 میله کې چاپېره مونږ ته رڼا ښکاري چې څه خطرې دی جاز ته یو دوه کشران لکانو ګیریم لا پوره نه وی راغلی بس اجاز ته بناسو پریس کړی به بار ګرځي د جاز بروانو چې ته موړ براغه هغه به اعلان په لوټ فکرو که بس بیا بازار رااله اجاز ته پکې نه ماته دا بلاګانی دی چلی او ځل وی غر سره هم دی جنگېدلو او بس قدرت چې دی نو دا بچ لار ای ته معلومه لارې په هغې لار پځي دله بدل لار کې لړلی شي نو بیا خطرې په دریاب کې غرونه هم شته بیا پکې خطرې ښایي پشان د غرونو لار چنه به غلطه شوه بس بیا به پکې لار به نه مونتله روزانه به جماعت کې اعلان کېده چې فلانې رک شوی دی او فلاني جماعت ته دې راشي چې ځای ته یې بوځو ما نه خپله ځای رک شو حالانکې د لارو نمبر مې ځان سره لیکلي وي بس خطا شم اوس ګرځم زاره مې شنه شوه د نوي کلي یو حاجي صاحب هغه یو ځای رانه رک شوی دی مهمانه په خپل روښ شوی دی ګرنا صاحب په خپل ځای ورغله ما خپل ځای معلوم کړ بیا مو ته دلته کټ شته دی بس ته چې کوم دی نو دلته سمله اوس سار به بیا اوس سبا په شپه کې ګرځي مثال د لوی کلي و سړی نه لار خطا شوله بس بیا به چې دی ګرځېده بیا ښایي په شان د غرونو ان یشا که خدای اراده ولري یسکن الریحه قرار به کړي چې کوم دی نو باد ده او قرار بشاد دی باندې بالکل دا بیا باد بویانو چې باد نینو بیا کشته هم نزینو ان فی ذلک لکل صبار شکور دی مذکور عن الله د قدرت هر صبر کون کی شکر گزار د پاره او یوبقهن یذل مانعات فی یا بلا کشته الله هلاک کی بما کسبو دی کسب چې ظلم دی او یعفو عن کثیر عفو کې الله پاک د ډیرو نه وعلم الذین جاءوا فی آیاتنا عالم د الله پاک کسانو باندې چې مجادله کوي پایتونو زمون کې ما لهم من محیص نه بيدی د پاره زید خلاصي د الله د عذاب نه فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا تاسو درکړی چې یو شینا دا سامان د حیات دنیا د دنیا د جن ما عند الله خیر و ابقا کوم الله سره دی دا بهتر دی او ډیر پایدار دی دا تنفیر شه د دنیا نه ترغیب شه آخرت تا للذین آمنوا آکسان پار چې مومنان دی غي د پاره خیر دی وعلى ربهم يتوکلون او پر رب باندې توکل کوي وایتم کبائر الاسم والفواحش هغه کسان چې دی اجتناب کوي د کبائر گناهونو نه او د بهر گناهونو نه واذا ما غضبوا هم یغفرون اچ په غصه شي انو بیا دی چې کوم دینو دی مغفرت ور کوي واستجابوا لربهم آکسان جابت کی دغه اشارت چې خلافت د ابوبکر صدیق صاحب ته کوم اجابت کی د رب د پاره منذ دري امر شورای په ما بین خپل کی شاه خلافت عمر صاحب ته هم زبر الخلافت شورا خلافت شورا دی مارقنام ينفقون کم ډیر ته خرج کی د شاه خلافت عثمان صاحب ته هغه د الله پلار کې خردیر کو غنیو عثماني غنی سے بیا دے دو ولذابتم بغيو ينتصرون کی تورثی کی بغي انتصار انتقام علی دای شغل علی صاحب تا علی صاحب د مانک کے باغیان پیدا شو خوارج 2000 کسان اگر مانی جهاد کو وجزاء سیئه سیئه مثلها ذات سیئه مثل لدی ذات سیئه نه دا او مشاکلتن دې تم سه ویل شو دې تسنت المشاکله وی مثل لدی فمن عفا چعفو کلا واصلح اصلاح کد خپل عمل اجره علی الله
اجر په الله دی، انه لا يحب الظالمین، الله نه خوښي ظالمان. ولمن انتصر بعد ظلمه، هغه څوک چې هغه انتقام والی پس د ظلم نه چې دی مظلوم شي، د ظلم انتقام والی، فاولئک ما علیهم من سبیل، نشته په دی باندې سبیل، خپل انتقام واغسته. انما السبیل الذین یظلمون الناس، کعب هوګن ډیره خلا سبیل پاغه چا باندې دا چې ظلم کوي په خلق باندې، ويبغون فی الارض، لټي پزمکه کې بغاوت کوي پزمکه کې بغیر الحق، برنا حق. اولئک لهم عذاب علیم، دی لره عذاب د دردناک. ولمن صبر وغفر، دا داغه عظمت چې اخر رخصتو چې انتقام غسته شي، که څوک صبر وکي بخشش وکي، ان ذلک لمن عزم الامور، بیشک دا د معزومات د امورونه دي چې په دې باندې عزم کولی شي، په دې باندې قصد کولی شي. دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره شورا نه. د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته مخکې بیان د ظالمینو او دلته بیان دی د عاقبت د ظالمینو. مخکې بیان دلایل التوحید رد په مجادلینو، دلتم دلائل توحید دی رد په مجادلینو باندې. د دې رکوع خلاصه بیا الدعوت الى القرآن الکریم، دعوت قرآن کریم تا، والتذکیر بما بعد الموت، او پنور کی ما بعد الموت سرا، او بیان د بعد دلائل التوحید دی، بیان فرائض رسالت، بیان د فرائض د رسالت دی، بیان استیفاء الاقسام للانسان، او بیان د استیفاء د اقسام دی د انسان د پاره، چې د انسان سو قسم دی د استیفاء بوشي. استیفاء د اقسامو د محسنات بدیعیو کې دي کنه. وناقبت الامور الى الله تعالی، عاقبت د امور الله تعالی ته دی. بیان تمنی الظالمین الرجوع، او بیان تمنی ظالمانو دی د رجوع دنیا ته، چې موږ دنیا ته بیا واپس شي. و بیان کفران الانسان الکفور، او بیان د کفران د انسانی کفور دی چې کوم ناشکر انسان دی کنه. ومن يضلل الله، هغه څوک چې الله بیلار کی، ماله من ولین، نو به دوست من بعدی پس د الله نه. وتر الظالمین، ان ظالمان لما رأوا العذاب، ارکی عذاب ویني، یقولون وای بدی هل الى مرد من سبیل، ایا واپس تلاش دې د دنیا ته چې بیا دنیا ته لړشم. وتراهم يردون عليها، ویلی بته چې دی بلوان کی په دغه اور باندې، خاشعين عاجزی کون کې من ذل، د عجزین د ذلتنا، ينظرون من طرف خفي، دی بګوري د نظر پټنا، د نظر پټنا، دا سړی چې کوم یې د پستر ګول پټ پټ ته ګوري، دا شي خطرې ورته چې را باندې را نشي. وقال الذين امنوا، وای هغه کسان چې مؤمنان دي، ان الخاسرين خسروا انفسهم، بیکت ځانمن هغه خلق دي چې بایلي حسیدنا حدود انفسهم وعليهم بایل اهل قل یوم القیامت، قیامت باندې لقدین هغه حصہ ټول پاتشا به تقدیر کفر دی لړ دوزخ ته، به تقریمان سید پاتشا دلتا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بیشک ظالمان دا په عذاب مقیم دائم او ثابت کیږي. ما کان لهم من اولیاء ينصرونهم، نبی دې دوستان چې سره امدادو کوي من دون ما سوا د الله نه. من دل الله، څوک چې الله بیلار کې مالو من سبیل، د پار سبیلا طریقہ حق تا دانشتا، نه په دنیا کې حق تا، نه په آخرت کې جنت تا. استجیبوا لربکم، تاسو اجابت وکړئ، قبول وکړئ د پار دعوت درب په توحید سره، په طاعت سره. من ابتهم الله مردلو من الله، جرا شدا سوراد چې هغه د پاره واپسی د الله تر طرف نه ني. مالکم من ملجئ یومئذ، نبی تعالی زید پنا په دغه ورځ باندې. مالکم من نکیر، نبی تعالی د پاره انکار، بیا ته انکار هم نشي کولی. فین اردو، کدی اعراض کی، نبی اسلام ته تسلی ور کوي. فما ارسلناک علیہم حفیظا، ندلګل ما ته په دی باندې حفیظ، لست علیہم بوکیل، لست عالم کفیل، لست عالم جبار، عالم مسیطرن، ته په دی گماشته خو نه. ان علیک الا البلاغ، نه پتا باندې بلاغ، لل اجبار، حصر اضافی دے، پتا باندې ابلاغ دے، رسول دی، اجبار نه دے، باقی تعلیم او حضور معلم خودنو. وان اذا ذقنا الانسان منا رحمتا، بیشک موږ چې کله اوسو کې انسان مخبلیا رحمت، صحت ورکو، دولت ورکو، عزت ورکو، فرح بها، ډیر خوشاله بیا وي بس
دا به عمر لما سره وان تصب سیئه او تسی او رسیږي بما قدمت ایدیهم د خپل لاسونو کار یو کړی نقصان نه کړی اخر د الله پاک غضب کې راشي فإن الانسان کفور انسان ناشکر دی د په طبیعت کې ناشکری ده کنه لا یملک السماوات والارض دې بادشاہ اسمانو د مکو یخلو ما یشاء الله کی اراده وشي د استفاده اقسامنا مې شاء اناسن به چې اراده وشي د اناس زنانه ول ورکی لونه ول ورکی لشاء ذکورا ایا وخت چا نه ورکی فقط زنانه نه زن ذکرانه و اناسا چال نه زن دور ورکی لونه ورکی زامن ورکی مې شاء عقیما اچسو کی عقیم داغه زوی اني لوري دا سلور قسمه دا استفاده اقسام وشو لکنه انه علیم قدیر الله صاحب د علم دی قدیر صاحب د قدرت دی قال یکلم الله الا واحد نشته بندل دی بکله دی موسی خو برای راست خبرو کی جب دا په حق پیغمبر دی نیو بشر لرا الله خبرو کی الا وحیا مگر پوای سره فی المنام په منام کې یا چکم دے سرگن یا پتور دے الہام سرا او من وراء حجاب یا شاتد حجابنا او یرسل رسولن یو لیگ اللہ و رسول یو قاصد جبریل السلام نے فیوحی باذن وحی و تو کی پیدا رب سر معاشا چکم ارادی دا اللہ انو علی حکیم اللہ صاحب دا علو دے او حکیم دے صاحب دا حکمت دے وکذالک اوحینا الیکا دا لوحی کرما تاتا روحا روح ما بالحیات کے قرآن پاک دے پدی سر حیات دا قلوب دے من امرنا دا امر خپلنا ما کنتا تدری مل کتابون تنوے کہ پویدی چی کتاب سدے لا نازل نونو ولل ایمان او نہ تفصیل دا شرائع دا ایمان نفس ایمان ہو تو مکن معلومون لیکن دا شرائع دا ایمان تفصیل نو معلوم ولیکن جعلناہ نورن گری ما دی کتاب در نور نہدی بھی من نشاء ہدایت بیاغ چا ارادو شی من عباد و بندگان زمانہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تہدایت کے صراط مستقیم تا پماناد دلالت تعالی میوسلو سرا کم نو انک لا تهدی من احببتا دلالت موسلہ دے صراط دا بدل صراط مستقیمنا لار دا اللہ اغلا ما فی السماوات و ما فی الارض طول دی الا الی اللہ تسیر الامور خبر اللہ تبارک کی طول امور دا طول امور معال او مرجع دا اللہ دے نو دا بل صورت شروع کی دی تا صورت زخرف ہوئی تو کدی کہ زخرف کلمہ راغلی دا تو ټول او نام پنوم د سورہ زخرف سره دا درې سلوي ختم صورت ته په اعتبار د جمع درش په تم نه په اعتبار د نزول سورہ شورا سے دلتم ترتیبی نزولی او جمعی دا سره متفق راغلی د دې صورت ما قبل سره دا ربط مناسبت ته مخ کی صورت کی بیان د وحی راغ په اخر کې د ذکر د وحی او دلته کې ذکر د قرآن پاک دے قرآن د قبیلی د وحی نه دے دا ما قبل سرا د دې ربط او مناسبت کی دا لمخ کی مضمون توحید ذکرو او د رسالت دلته مضمون توحید دے او د رسالت دے دا نه صورت په خاتمه کې ذکر د قرآن کریم او دلته په فاتحه کې ذکر د قرآن کریم دے نو داغي صورت خاتمه او د فاتحه دا برابر شو د دې صورت موضوع بسبب اعراض المعرضین لا يرفع القرآن عن الارض په سبب د اعراض المعرضین سره د قرآن نه قرآن د ځمکې نه پورته کیږي نه نام يرفع وقت قرب القیامت قرب قیامت کې به پورته کیږي له دون کدوین نحل د پاره بناری پشان د بنار د غبین د مچای یقولو یا رب اطلع ولا اعملو رب الاستیشم وعمل لا بانی سوګن کی خدای د سه وای خپل زمانه کې خلق د قرآن ډیر صفت کی البحریر او دیباجا وكتبوا بالذهب د سرود او په بوی لیکي دیباج او دا چکم دین او حریر دا تاغون دی ولکن لم يعملوا به عمل باندې کی د قرآن بهترین عزت هغه دی چې پیبان عمل داو شنو درو منیرو کو خلاصہ بسبب اعراض المعرضین المنکرین لا يرفع القرآن الكریم عن الارض په سبب د اعراض معرضین منکرین سره نشي پورته کول قرآن کریم د ځمکنا وتصت النبي علیہ السلام او د نبی سام بان رسل الانبیاء عادتهم القدیم
دا ټوکې پیغمبرانو پورې دا د دې پخواني خوی دی، د دې مشرانو هم دقه سي وو. فلا تحزن تخفه کېږه، وبیان بعض دلائل التوحید باعتراف الخصم، او بیان د دلائل توحید دی په اعتراف د خصم سره. والتذکیر بعلاء الله و بایام الله، تذکیر بعلاء الله دی او تذکیر بایام الله دی. او کفران للانسانی، بیان د کفران د انسان د ناشکرۍ د انسان دی. رفع استبعاد القیامت، او بیان د رفع د استبعاد د لریوالی د قیامت، قیامت بعید مګنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، قسمی په کتاب مبین باندې. انا جعلناه قرآنا عربیا، بیشک ما دا ګرځول دي قرآن عربی، لغات عربی دي، اسلوب عربی دی، طریقه عربی دا. کبعض لغات راغلی دي پکې لکه قسطاس شو، سجیل شو، دا لغات مشترکه دي. یا کلام طویلا چې مجھے په کلمې غیر عربی دا د عربیت نه نوزي. لعلهم تعقلون، دې د پاره چې تاسو سوچ وکړئ کنه. دا عربی قرآن دی. وانه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، بیشکا دا قرآن ثابت ته په ام الكتاب کې لوح محفوظ کې لیکل شوی دی، او ودا چې لیکل شوی دی چې هر یو کلمه کجبل احد تحت جملتها معان کذا علم الا، هر یو دلان معنی چې داغه هاته د علم الله تعالی سره ده کنه. لدینا من معنی لعلی دی عالی دی په کتب سابقه باندې، حکیم د حکمتونو ډک دی کنه. افندرب عنکم الذکر، ایا منکم تار واړو تاسو نه ذکر او پنځ قرآن دی. صفحا په امساک او په اعراض سره نه استفهام د پاز انکار دی. داول ان کنتم لاجل ان کنتم قوم مسرفین، جو تاسو مصرف قوم یې. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین، دی لګلی ما پیغمبران په اولینو کې. ما یتیهم من نبی الا کان بیساتون، دا غیم د عادتو نه بده نبی مگر دی با پر استهزاء کولا. فصبروا، ای صبر کو. نو فهلکل مخالفون، او مخالفون چې کم دې دا هلاک شو. فلک بهم اسوتون، تعلم چې اقتدادن. وهلکنا اشد منهم بطشا، هلاک کما اچ سخدینا په غریف کې او ما دوام اولین تیر چې مسل د اولینو صفت دا غي په اهلاک کې د دې خلقو د پاره. ولئن سالتهم، کته سوال دا دلیل د په اعتراف د خصم سره چا به اسمان نوم دکی ليقولن دی بخامه خاوي خلقهن الله العزيز الحكيم. خلقهن العزيز پیدا کی الله چې عزیز دی او علیم صاحب د علم دی. الذي هو عزیز علیم جعل لكم الارض، رتا د پار ازمکا مهدن، تاسو له یو فراش چې کوم دی ګرځولې دی. والذي خلق الازواج، اسم دی او هغه ذات چې پیدا کوي تاسو د پار چې کوم دینو ازواج، او تاسو له ګرځولې ازمکا مهدن فراش، نه ډیره نرمه نه کوبو نه سخت لکه د غټي. جعلکم فی سبولن، لار یو کله بل کل تلار دا، یو وطن بل وطن تلار دا. لعلکم تهتدون، چې تاسو هدایت به مومئ. فی اسفارکم الی مقاصدکم، پخپلو سفرونو کې پخپلو مقاصدو تکنم. والذی نزل من السماء ماء، هغه خدای چې نازل د اسمان نه اوبه په شکل د باران، بقدرن په اندازه. ولم ينزل طوفانا، طوفان په شکل نه رالیږي چې کله ډیری شي بیا ملک په مخوالي په اندازه را نازلی. انشرنا بی بلدتا میتا، خورکړی دا جمدکې ما په دې سم کمړه امرز مکه به جمدې شي. کذالک تخرجون، دغه څه دلیل د باس واز الموت، تاسو مو روزي د زمکینه. والذي خلق ازواج كلها، هغه خدای چې پیدا کی اصناف ټول. وجعلکم من الفلک، تعالی کشتونه، والانعام الچارپایونه، ما ترکبون، هغه تاسو په سوريږي. عید د ما د پاره ما ترکبونه، هغه چې تاسو په دې باندې سوريږي کنه. لتسوا على ظهوره، تاسو برابر شي په شاګانو د دیوانه. ثم تذكروا نعمت ربکم، بیاات کې نعمت در خپل. اذا استویتم علیه، کله تاسو به برابر شي. وتقولوا، او بیا وایي سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. پاکی دا خدای لرا موږ له مسخر کړی دی دا مرکوب، او نیو موږ د پاره متقین طاقت لرونکي. وانا الى ربنا لمنقلبون،
منگ رب تو واپس کی دن کی جاز چوچتی کی ہوائی نو دا آیات مخ کے ہوئی دا سبحان سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا ہوئی کنا اور ترجمہ مکی وجعلوا له گردوی دا پار دا اللہ من عبادی جو ادب بندگان دا جز اغسدے ابنا ولا ثابتی بنات ولا ثابتی ان الانسان دا لکفور مبین بے شک انسان ناشکر دے بین الکفران سرگند دے دا ناشکری کنا دا دویم رکو شروع کی گی دا سورہ زخرفنا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا توحید او دا رسالت دا مضمونو دل توم بیان دا رسالت او دا توحید دا مضمون دے دا ترد دا قول دا دی چا ملائک بنات اللہ دی ملائکو تا دی دا خدای لونوئی نو التکم دا جال من بعدی جزآ بندگان نے جزگر دولے دے دل توم دا دی خبر دا دی چکم دے دا رد دنو دا دی رکو خلاصہ عدوت القرآن الکریم والدفع دارنگ دا چکم دے دا کہ دعوت قرآن کریم تا ودفعدہم الباطل چکم دی باطل عذر پیش کئی سنگا بعدم الفرق بین الارادت والرضا دی دا رضا و دی ارادی میں کے فرق نہ کئی وہ چیز خدای کمشے مرادی او بے مرضیومی و بیان ظلمہم اور بیان دا ظلم دا دی دے یعنی کراہتهم البناتی بیان دا کراہت دی لونو لرا چلون اخپلا بدی چی مذالک اسبتونہا للہ تعالی عما یصفون زید صحابی اللہ لرا برتر دے اللہ داغنا چی دی صفت بیانی وہ بیان التقلید الباطل اور بیان التقلید باطل دے وہ بیان عاقبت التقلید الباطل اور بیان عاقبت تقلید باطل دے اور تذکیر بایام اللہ دیکھ دا اللہ پا حوادثو اور پا عقوباتو پنور کول دین امیت تخذ ما یخلق بناتن امیت تخذ یعنی اللہ آنچ پیدا کی بنات توڑا لکدی چوئی وصفق بالبنین او تاسوی ورکڑی پزامنو سرا عجیبہ انصاف تے الکم الذکر والانثى تلک اذن قسمت دیزا دا خود ظلم قسمت دا خود تقسیم کوئی تاسو هذا شادوہ تقسیم ہو کنا سے تقسیم ہو لگا پنیر تقسیم دو تم نے تقسیم کون یوغا نہ میں چکری رو دا لک پاتی ابل نہ میں غین هم ډیرو پس پدې چلے ټول خلاص کو دا ولا خ تقسیم کو دام د دې خ تقسیم دی ځان له زامن خوخي خدای لونه ثابت و دا د دې کراهت ذکر کی دلونو د پاره اذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا ذل وجه مسدن وهو كذيب اذا خبر ورکې شي یو تند دی تا پاک بیانی رحمان لره مثل هغه سده چالور دا وګردي مخد د تکتور د خفقان رنگ بدل شي بالکل او کظیم او د ډکی د غمنا او من شو فی الحیلۃ فی الغام غیر مبین ایاغه څوک چغله نشونوا کی پزینت کی د زنانه اکثر سودا د زینت د جامو د کالو د دیو سره غمی او د په خصومت کې غیر مبین غیر ظاهری اکثر چې دا باس کینو الٹا خبر په پزان برابروړي دا د دې حالت دا دی خلای ثابتی او جل ملائکۃ لهم عباد الرحمن اناسا غری ملائک هغه چې عباد الرحمن دی زنانه ګرځي دي ته زنانه وي بنات الله ورته وي اشهد خلقهم دی دا خلق حاضر شوی دي نه دی حاضر شي ستوکتا شاعتم کې شاد ملائک موصوف ذکرت نصرت سره نه دي ير شر په دواردا ويسالونا او دین په سوال کولی په آخرت کې د دې غلط وینا وقالوا وايدي لو شاء الرحمن ما عبدناهم کہ رحمان منگ با عبادت نو کہہ دے دے معبودان باطلو معلوم بیار کہ من علم نیے بدی بان علم دی د مشیت د ارادی او د رضا فرق باندې نه پوي وای چې کوم شی مراد یا به مرضی می نه د رضا او د ارادی میں کے فرق دی تخلد د مرضان جائز دی تخلد مراد د ارادی د الله نه د عجز دینو انهم الا خرسون نو مدی پټکل دروغ و یکذبون خرسن ام آتیناهم کتابا ما ترکه کتاب من قبله پخواد دی قرآن نا و مستمسکون دی پہ دلیسون کی ندا سرم نشتے بل قالو بلکہ دیوائی انا وجنا بانا علی امتن منگ مندلی پلارار پل پیو طریقہ علی دینن و انا علی سار محتدون
آثار میں ہدایت مندون کی دلالت تدی ہدایت ہوئی دا مسخ دا تقلید باطل دے وکذالک ما ارسلنا من قبلک دا ندری گلی ما پخاتانا فی قرتین یوکری کی من نذیرین یویرون کنا الا قال مترفوها متنعمین دا کلی انا وجدنا بانا لا امتن من مندلی دی آبا پل پہ امت پہ دین بانے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ منگ دی پاسار اقتدا کون کو دا تقلید باطل قالا پیغمبر ورتوئی اولو جئتکم بأهدى مما وجدتم علی آباکم اتتبعون ذالک تا دا دی پلرون باطل بانی تابداری کوئی اگر کراتلمو کتا پہدا سر چتا سمندلی پلرون خپل دبا توحید لارو خیم دا شرک لار دے دبا سیلان دا غلط لار دا قالو دی ورتوئی انا بما ارسلتم به کافرون چتا تو پہ منگ پہ کفر کو نہیں منو آخری انکار شو فانتقمنا منهم آخری انجام ددیدہ شو مادین انتقام واغستو او دام ہلاکل فانظر کیف کان عاقبت المکذبین اگورا سنگ دے انجام دا مکذبینو انجام دی تباہی دا او بربادی دا او چکمنینو ہلاکت تکنا ایگی دا سورہ زخرفنا دا دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دے ارسال دا رسولو او بیان دا تکذیب دا مترفینو او دلتا بیان دا رسول خاص تے او بیان دا مخالفینو دا غدے او اظہار دے اتباع دا حق دے اظہار دا براعت دا باطل دا دیرو کو خلاصہ الدعوة إلى القرآن الكريم والتوحيد المفهوم من كلمة التوحيد دعوت قرآن کریم تا اور دعوت توحید تا چا معلومی دا کلمہ دا توحید نا کلمہ دا توحید باقی دا تعقب دا ابراہیم علیہ السلام کی بیان دا عذر باطل دے دا مورزینو دا اراز دا حق دا پارا تفرد ما بین مخلوق کے ثابت تے کہ مخلوق کے تفاوت تے سوک مالداری سوک بغریبی سوک بعالمی سوک بجاہلی بل ترغیب دا آخرت تا تنفیر دا دنیا نا نفرت پیدا کولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالِ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ او یا ابراہیم السلام پلار آزر تا وقومی قوم تا اننی براء مما تعبدون بے شک دو بیزار امداغنا کہ تاسو عبادت کوئے دا مانا شوا دا لا الہ الا الذی فطرنی مائی چدے پیدا کریں دا مانا دا الا اللہ شوا فإنہو سیہدین کہ اللہ ماتا ہدایتو کی وجعلها کلمتن باقیتن فی عاقبہی گڑی کلمیر توحید لرا چھ معلومی کی دما سبقنا پاقب ددکی پا نسل ددکی دی دا پار چی دا اہل مکہ واپس چی دا خپل کفر او دا شرک دی زانتوی منگ پا دین ابراہیمی بانیو بل متعتو ہاولائی واباہم مانفور کے دیتا پلرون دیتا حتی جام الحق دیتا حق راغل دے ورسول مبین اور رسول ظاہر ان کے بیان ان کے ولما جام الحق ارکی در راغل حق قالوا هذا سحر دا سحر دے گی تے جادوے لی دی وَإِنَّا بِهِ کافرون من پدی کفر کون کی وقالوا وائی دی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم اولی نشی نازل لدا قرآن پہ رجل باندے دو کلنا کہ طائف دے مکہ مکرمہ دا مکہ کی مالدار ولید ابن مغیرہ او پدی طائف کے عروہ ابن مسعود ثقفی پدی مالدار اولی نرازی کہ دا محمد علیہ السلام بانے را گئے اہم یقسمون رحمت ربک یا دی تقسیم کئی در رحمت در رب چی نبوت تے نحن قسمنا بینہم ما تقسیم ما بینی کی معیشت دی پا حیات دنیا کے دنیا جن کے فرق دینو دینی کے فرق سا دینو ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اور بالا پود بند جہت درجاتنا سوک مالک دے سوک مملوک دے سوک کاشکار دے سوک مالک دے سوک کارخاندار دے سوک نوکر دے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چو انہی سی بعض مسخر پا عمل کے کٹول مالداران شی بیان نظام کٹول غریبان شی بیام نے چلی بے اغنا چی دی جمع کی دی سے جمع کی مال جمع کی
ولا یکون الناس امة واحدة فشرط دی کنوے چ گرځیدې خلق یو امت بیا وټول یو خاشي لجعلنا اما من ګرځولیو لمغفر بالرحمن او چا د پار چې کفر کی پر رحمان باندې لبیوتهم سقفا دا بدل څه دی مې یکفر برحمن د کوټو د دې د پار چتونه من فضة د سپینونا ومعارج اندر پایه علی یظهرون بدی بدی قتل یعلون الى السطوح ولبیوتهم ابوابا دی د کونو پار بما جوړي دروازې د سپینو زرو او سرورن او تختونه کټونه دا بم د سپینو زرو علی تقون په دې باندې بدی تکا والا وزخرفا او دارنه چې کم نه نو غسر دار دا عتب دې په محل باندې او لما برهمانی من فزتن په محل باندې اتک شو او زخرف سره دار ځکه دې ته سوچ زخرف وای چې په دې کې د زخرف کلمه راغلی دا وان كل ذلك لما متاع الحیات الدنیا ان نافیه دے نه دا ټول لمان الا سره دے مگر متاع د حیات دنیا دے دا ټول والآخرت عند ربک للمتقین آخرت پندرب صابانی دا د پار د متقینو پرهیزګارانو دے ومن یعش عن ذکر الرحمن اگر څوک چې ارادو کې ذکر الرحمن چې قرآن دے نقید له شیطانا مسلط کو د پار شیطان فولو قرین دا د مرګری ته نه جدا کیږي بیا وانهم لسدون من السبيل بقدا شیاطین کی دی دا زمیر راجر شیطان تا پمانا د جن سرا د کای جمع راوړه دا شیطانان رکو دا سلورم رکو شروع کیږي د دې سوره زخرف نه د دې رکو مخ کې سرا د ربط مناسبت ته مخ کې ذکر د قوم خاصو د قوم د ابراهيم عليه السلام مریض د حقنا دلته بیان د موري حقنا عموما عام موردین ذکر کوي د دې رکو خلاصہ الدعوة الى القرآن الكريم دعوت قرآن کریم تا والتذکر ما بعد الموت التذکیر دی بما بعد الموت وبیان عدم اهتدائهم لسم القلوب بیان د عدم اهتداء د سم القلوب دی چې کوم ډونه د دې کانه دي وعمي القلوب اړونه وړاند دي دا ته اهتداء نه راځي ان لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ستګي وړاندې نه دي لیکن اغړونه چې هغه پسینو کې د غړاند دي و ترغیب الى الاستمساك بالوحي او ترغیب د استمساک ته په سره المنت بشرف القرآن الكريم بیان د احسان دی په شرافت د قرآن کریم سره وان الشرك مذموم في الاديان كلها شرک دی دا په ټولو دینونو کې مذموم دی ځکه ټولو دینونو کې لا اله کلمه مشترک راغلي ده ومن يعش عن ذکر رحمانی اگر څوک چې ارادو کې د ذکر د رحمان نه چې قرآن دی نو قیلو شیطانن مسجد پاره شیطان فولو قرین دا د مرګره بی لا یفارق جدا کیږي بتنه وانما يسدون من السبيل دا شیطان منکی دی لرا دلال حقنا ويحسبون دي دا انهم مهتدون چې موږ نه په هدایت باندې ځان په هدایت باندې غني حتا اذا جاءنا تر دې پور کرا چې موږ ته دا چې کوم دینو دا غاشی او دا عاشی دا اعراض کون کے قال دی وی یا لیت بینی و بین کعبۃ المشرقین کا پما بین زما استا کہ اے قرینا اے زما مرګریا لروال د مشرق ته مشرق کې نو مغرب کې فبئس القرین انت تدین ناکار مرګریا زما اوس ناکار شو وانفاکم اليوم اذ ظلمتم نفر کی تاسو ته دغه تمنی او دغه ندم چې کله تاسو ظلم کړو په دنیا کې انکم فی العذاب مشترکون بیشک تا عذاب کی شریک یا تابع و متبوع قرینو بل مرګره افانت تسمع الشم تعرف اورول کے قانون تا سم القلوب تا او تاج العم یا ہدایت کے عم القلوب تا نیشکول ورتا ومن کار فی ضلال مبین اچو گناہ ظاہر کے فاما نذهبن بک فشرک من تابوذ امیتو کا تا منفات قبل تعذیبهم فانا منهم منتقمون من تنتظر پر د قیامت پانی او نرینکا تعداتو الذی بعناهم ما توعدک د عذابنا فإنا علی مقتدرون او دو بدل کې ورته خو پر غزوات کې ورته خو فاستمسک بالذی اوحی الیک تمنګولو لګوا هغه کتاب تا ته وحی شوی دا انک علی صراط مستقیم بیشک د صراط مستقیم باندې پنی غلار باندې وانه لذکر لک ولقومک بیشک دا قرآن شرف دے
ستا د پاره ستا د قوم د پاره عرب یادیږي قرآن عربی دی تا عربی وسوف تسألون تان بسوال کولی شي دا د قرآن څه قدرو واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا سوالو که داغه کمالی گلی دی پخوا د تانا د رسول زمونږ اجعلنا من دون رحمان آلهة یعبدون ما گردولی ما سوا د رحمان آلهة دی عبادت کولی حضور فرمائے لا سلو زدا سوال لکم دی ضرورت نہیں سو خویدہ پظاہر محمول لے لیلت المعراج کے ټول جمع کېدل هلته عادي یا اهل کتابین دا د دو کتابو خواندان اینه تاسو دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره زخرف نه د دې رکوع ما قبل سره د عربت مناسبت ته مخکې ارسال د رسول عموما او تعلیم د سوالو د رسولنا دلته بیان د رسول خاص ته او د قوم خاص ته ما قبل کې بیان د ابراهیم السلام هم راغلو دلته بیان د موسی علیہ السلام دی داغه ذکر دی د دې رکوع خلاصہ عدوت القرآن بالتذکیر بایام الله دعوت قرآن تا په تذکیر بایام الله سره و مذمت التکبر او مذمت تکبر دی بیان عقد استهزاء اهل الباطل باهل الحق بیان د عاقبت د استهزاء د اهل باطل د اهل حق سره اهل حق سره څوک ټوخي کوي داغي انجام به معلوم شي فلجل العالمین اعداؤ ناپوی خلق د پوی خلق دشمنانی همیشه دا داغي طریقه ده دا داغي لار ده کنه بل رومنی خلق عبرت درستنی ده پارا هر رومنی باچا درستنی پارا عبرتی رومنی وزیر اعظم درستنی پارا عبرتی رومنی وزیر اعلی درستنی پارا عبرتی رستنی ده پارا رومنی عبرتی چیدن عبرت والی چې دا د تکلیف په سملاو شو چې دا غي نزان ساتي دا عبرت ته ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون ملائه لګلو ما موسی علیہ السلام په خپل معجزه را فرعون ته ارکین دولت فرعون ته فقال اني رسول رب العالمين دول رسول د رب العالمین لما جاءهم بآياتنا کله دې ترا تلکل او آیتونو معجزات زما سره یو من يضحكون دی هغه پر خاندل ادا سحر دی وما نريهم من آية نوخمات علامة اکبر من اختها دا لوی و دا خپل قریننا مخنه بل موجه په ذات رالاله واخذناهم بالعذاب ماخرون په عذاب سره لعلهم يرجعون عذاب پدی دا قمل پراغه د فاده پرالل طوفان پراغه او تمس پراغه چې دی با عبرت واهلی وقالوا ویل بدی یا ایها الساحر اے ساحرہ کامل په سحر کې ادع لنا ربک او باندې مترف تا ما انداز تاسو را وعده کړه کوم ایمان راوړو موږ با عذاب بلر شي اننا لمهتدون بشک هدایت مندون کیو الله تسوال موسی صاحب او کا عذاب بلر شي فلما کشفنا عنهم العذاب ارکل پرار سمندین عذاب یوم ينكسون دی ما تول وعده خپلی ونادى فرعون نداو کفر افتخارا تکبرا فی قومی پا قوم پل کے قال اول دو یا قوم اے زما قوما علیس لی ملک مصر زما د مصر دا حکومت نرے پا اقتدار بانی غاورو واجه نهارو تجی من تحتی دانے زما دلاد ندی جاری تحت قصوری لاد زمانو زمانا افلا تبصرون تاسو وینینا زما دی حالت تا ام انا خیرن ایا زغور ما من هذه مهین داغره چې دا سپک دی الله بالله موسی رسام ته ویل ولا کاذبین خبر نشکارا کوله جو بکه د لګ لکنتو فلولا القي عليه اسوره من ذهب ولي شغور په دبانې کنګړونه د سرو زرو د علامه د قبول ګرځولا وجاء مع الملائکه او یارا او جاء یار د ملائکه مقترنین پیوس فاستخف قومه د خفیف وګڼو لغزه چې ورکه قوم ته دوکه کړ فاتغه تعتک انهم كانوا قوما فاسقين بیشک د فاسق قوم فلما اسفون انتقمنا منهم هر کل دی مال غشک نو ما انتقام لدین واغست غرق میں کدا انتقام دے فاغرقهم اجمعین ما دی غرق طول میں پس سیلاب غرق فجعلناهم سلفا مثلا للآخرین اگردو ما دی پیشرو ایو مثل د پار درستلو خلق د عبرت په طریقه باندې یتمثلون بهم پدی تمثل کوي او دا چې دینو چې د دې پشان کار تاسو نه کوي
دا شپږم رکوع شروع کیږي د سورہ زخرف نه. د دې رکوع مخکې سره د عربت مناسبت ته مخکې بیان د موسی علیه السلام او بیان د مخالفینو ددو، دلته د عیسی علیه السلام بیان او د مخالفینو بیان. الدان سلفو مسل آخرینو دلته جام مسل لبنی اسرائیل، دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت. د دې رکوع خلاصہ جواب شبهة الکفار، جواب د شبهه د کفارو دی بأن حاصل تعلیم القرآن الکریم التوحید. حاصل د قرآن پاک د تعلیم خو توحید دی. فإذا عیسی علیہ السلام فی القرآن الکریم یذکر بالتعظیم. د دې دا سوالو عیسی علیہ السلام قرآن کی تعظیم په طریقه ذکر کړي او چې څنګه عالیه ذکر کړي نو په تحقیر ذکر کړي. دا ولی بل مقصود د مخالفینو اظهار د ثواب نه دی، بل هم مجادلون، دی مجادله کون کی دی، مجادلین دی. عیسی علیہ السلام تعلیم د توحید کړي دی او د شرک نه دی کړي، او تذکیر دی بما بعد الموت، او تبدیل دی د خلت په کفر کې. د کفر دوستی به بدل شي په دشمنی الى العداوت، عداوت تا په خلاف د متقینو نه. ان مودتهم تكون باقیه، د دې دوستی به باقی وي. او بیان د عداوت ته شیطان او بیان د تفریق دی په مابین سعداو او د اشقیاو کې، د بدبختانو او د نیک بختیانو کې. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون، کله بیان چې عیسی ابن مریم په مثال کې قوم د لدین یصدون یدجون او دی چې کم دینو خوشاله شي چغي وي فرحان. وقالو چې دی وي چې دا بوتان به ټول چې دی معبودان به په اور کې، جو عیسی علیہ السلام هم بیا هغه معبود ګرځي الہ هغه هم داسي. وقالو اوایدی الہتنا خیر ام هو، زموږ الہ غوړه دي او کدا غوړه دي. ما ضربوه لك الا جدلا، نه بیانی تا د پاره د مثل مگر د پاره د مجادلی خصومت بالباطل. بل هم قوم خصمون، دا قوم د جګړالو جګړمار دي. ابن عبد انعمنا علیه، نه د عیسی السلام مگر یو بنده دی ما په نام کې په نبوت سره په رسالت سره وجعلنا مثل بنی اسرائیل، مگر پشان د مثل ویسلو پر د غرابت پوجا د الله په قدرت دلیل دا ګرځي چې به پلار الله پیدا کړ. ولو نشاء کم يردل لوي لجعلنا منکم ملائکه، ما بغیر ذولو د تاسو نه او چې کم دینو بدل ستاسو بدلکم ملائک به مزمکه کې یخلفون چې خلافت به کو تاسو به هلاک کړی وای. وانه لعلم الساعه، بشک د عیسی علیہ السلام دا علم د قیامت ته نشانی د قیامت ته قرب قیامت کې با د دمشق په بابلود مرابان را کوزیږي، دجال طاقت لیږي، وخت به تیری. فلا تمترن بها، تاسو شک مکوئ په دې ساعت باندې په قیامت باندې. واتبعونی د ما تابعداري وکئ، هذا صراط مستقیم، دا برابر لار ده. ولا يسدنكم الشیطان، تا دې مننه کی شیطان وادي د حق نه، انه لكم عدو مبین، استانتانو پارا دشمن دے زابین العداوت. ولما جاء عیسی بالبینات، اته عیسی په معجزات واضحو سره ابراد اکمه د ابرس او د مړي جمد کول بالبینات معجزات سره. قال دوول قد جئتكم بالحکمت، په حکمت سره وليبين لكم بعض الذي تختلفون، تاسو بیان کوم بعضیغه تاسو به اختلاف کو د امر د دین نه. فاتقوا الله واطيعون، دا ناوړي دما اطاعت کوي په توحید کې دما تابع شي دایني چې وعبدون ان الله ربي وربكم، دا د عبدیت اقرار دی. بشک الله زما رب استاسو رب دی، فعبد دی رب عبادت کوي. هذا صراط مستقیم، دا برابر نی غلار دا د توحید لار. فتاهم من بينهم، اتدل کفار ما بین خپل کې، والذین ظلموا من عذاب یوم الیم، علاقت ظالمان دی د عذاب د ورځې دردناک نه. اهل الا ساعه دی انتظار کې مر قیامت نور صفات نه دي. انتاتهم بغتتن کې ایت ناصافی وهم لا يشعرون، دی به پویږي نه. الاخلاء من بعد من بعد يعدون الا المتقين، دا د دنیا دوستای په نارواو کې، په کفر کې، په شرک کې، دا ټول دوستای به بدل شي په دشمنای سره. دوستان په دغه غرض باندې بعد بار دشمنان دي. الا المتقین،
مگر د دوستان د مؤمنانو دوستی مودت محبت هغه به باقی پاتې. دا عمر کو شروع کیږي د سورہ زخرف نه. د دیرو کو ما قبل سره د عربت مناسبت ته چې مخکې استثناء رااله د متقینو او دلته بیان د عاقبت ته متقینو، مخکې بیان د مجرمینو او دلته بیان د عاقبت ته مجرمینو دی. د دیرو کو خلاصہ الدعوۃ للقرآن الکریم والتذکیر ما بعد الموت، دعوت قرآن کریم تا اور تذکیر میں ما بعد الموت تے، احاطہ علمہ تعالی، بیان احاطہ علم دباری تعالی دے، بیان بعد دلائل توحید اور بیان بعد دلائل التوحید دے. وان العمل الصالح سبب عادی لدخول الجنت، دا عمل صالح سے دے دا سبب عادی دخول جنت تپارا. فإن ثواب تعالی فضل و عقاب عدل، ثواب دا اللہ فضل دے عقاب عدل دے. لا معفل وهم يسألون، بل بیان د دې خبره ده د یاست مجرمینو په جهنم کې او سلام کله د پاره متارکت وی لکه د ملاقات او د موادات د پاره وی نو کله سلام د متارکت می دا غیم ذکر دې کې راځي. نو یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے زما بندگانو نشته یاره پتا سو نن ردی او نه پتا سو غمجن یې. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، دا کسان دي چې هغه مؤمنان دي زما پایتونو باندې، دا دغه بندگانو دغه صفت بیانی د عباد الرحمن او دی مسلمانانو منقادون حکم دربتا. ادخلوا الجنة یقال بتویله، داخل جنت انتم تاسو وازواجکم، دا ضمیر باندې عطف صحیح کیږي نه، نو انتم تاکید ذکر راوړو، ازواج تاسو تحبرون تسرون و تکرمون، تاسو اکرام کیږي، تاسو به خوشاله یې. یطاف علیہم بصحاف من ذهب، دی باندې بغردول شي کاسې د سرو زرونا و اکواب، او اکواب هغه چې هغه د پر ډنډري لکه د ګلاس شکل شو، او فيها ما تشتهي الانفس، هغه د نیو لاس کې پکې ني، او دی کې هغه تاسو یې نفسونه وتلذ الاعین، سترګې په لذت پمي، وانتم فيها خالدون، تاسو په دې کې دا چې کم نه نو همیشه به یې خلود بئی چې کم دینو بلا خروج کنه. وتلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، دغه جنت ته چې تا ته میراث کې درکړې شوی دی په سبب دا چې تاسو عمل کو، دا سبب عادي ده. نو اګو بیا فاکتن کثیرتن، تعالی بدې کې میوي د ډېری منها تاکلون، د دې نو خوراک کوي. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، دا وعید دا عذاب دے، بیشکا مجرمان پہ جہنم کی دی ہمیشہ بئی. لا یفتر عنہم، نبش سپکول دین عذاب، لا تخف عنہم العذاب وهم فیہ مبلسون، دی با پدی کی آیسونو ناامید بوی یا ساکتون سکوت یاسن، خاموش بئی پہ وقت با خبری کئی دعا سوالو نہ کئی بل وقت با خاموشی. وما ظلمناہم، ما پدی ظلم نہ دے کڑے، او ولکن کانوا هم الظالمین، دی پخپل ظالمانو. ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک، دی بنداو کی اے مالکا خازن دی جہنم حکم دی کمان رب لیومتنا چمن گمڑ کی. قال انکم سر کالبتی انکم ماکسون، تاسو درم تیرون کے. لقد جئناکم بالحق، امرا کرو تاسو په حق سرا، ولکن اکثر الحق کارهون، اکثر حق د پاره بدګړون کیون. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یا دی محکم امر په تدبیر او په فریب د نبی علیہ السلام کې من محکم کو امر لرا د خدای تدبیر پارچا سیوا دے. ام یحسبون لا نسمع سرهم ونجواهم، دی دا ګمان کوي چې موږ نورو اپټي خبرې د دی او نجوا مشوره چې کور کې سلاګانی کوي، بلا بلکې اوري. ورسلنا لديهم یكتبون، بنیز د دی باندې یكتبون لیکل کینو. قل تورت وایا ان کان الرحمن ولدن، په شرط دی که رحمان لره ولد دوی بفرد محال، انو عابدین زوا العابدین لما، لكن التالي باطل فالمقدم مثله، تالي باطل مقدم مثل شو. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون، پاکی دا رب دا اسمانون لرا، رب دا زمکو لرا، رب دا عرش عظیم لرچی صفت بیانی تو خدای لولد ثابتی. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، دا توبیخ دے پرید دی لرا چکو پکی پا باطلو کے اولو بھی کئی، حتی علاقه من یوعدون،
ملائد اگر سرا دی سر وعدہ کل کیا قیامت تے واللہ فی السماء الہ فی الارض الہ پاک رب غذات تے اسمان کو معبود ہے پدم کو معبود ہے الہ نہ کہ رمات شاہ لیکن مات شاہ ثانی غیر دا واللہ خدا قاعدہ اکثریہ دا کلیہ ندا دلتا عمدہ قیو الہ دے کرنا والحکیم العلیم اللہ صاحب دا حکمت تے او عالم دنو تبارک لہ ملک السماوات والارض بابرکت اغذات لسوا مخلوق اغذات در باعث اسمان دمکونا ما بین سما ملی کا کائنات تی ان علم الساعة اللہ سر علم قیامت تے وإلیہ ترجعون اللہ تاس واپس کو لشے ولا یملک الذین من دونی شفاعتا ندی مالک آغا سوک چی بلی ما سوا دا اللہ نا معبودان عبادت شفاعت دبوتان اختیار شفاعت نشتا الا من مغید شاید پا حق سرا پیغمبران دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی معلمون او دی پوئیگی علم خواندانی ولئن سألتهم دینا سوالو کے من خلقهم کیا دی پیدا کری تاسو لیکن اللہ نہیں بوتانو پیدا کری اللہ پیدا کری فرنے فکون کم تراروشی دا حقنا وقیلہی اغاتب ساتھ بانی عند علم ساتھ و علم قیلہی علم دا قدی قول دے دا قائل یا رب انہا لقوم لا یؤمنون اے زمارا بدادا سے قوم دے کی ایمان نہ روڑی یا وی داو قسمیہ دے یعنی قسم بھی دی پا قول دے رسول علیہ السلام بانی کہ دا قوم چے دے لکا حضور پا عمرم اللہ کا العمر کا دلتا پا قول شو انہا اولا قوم لا یؤمنون دادا سے قوم دے کی ایمان نہ روڑی فاصفح عنہم تلدین اعراضو کا وقل سلام و سلام دی پا تاسو دا متارکت تاسو دا خبر قابل نہیں ہے فسوف یعلمون زردی چی دی بپوشی پا انجام قلبانی یہ تو سورہ دخان ہوئی ذکر دی کہ دخان کلمہ ذکر دا نو طول صورت انا موڑے شی پنوم دا سورہ دخان سرا تسمیہ دا کل شوا پا اسم دا جز سرا دا سلور سلوی اختم صورت تے پہ اعتبار دا جمعی اور سلور شپیتم دے پہ اعتبار دا نزول اور دے نازل شوی دے پد دا سورہ زخرف دا دلتم ترتیب جمعی اور دا چکم دی موافق راغلی دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کہ دمخ کی سابق صورت پر ابتدا کے راغلیو حامیم او ذکر دا قرآن کریم راغلیو دلتم حامیم والکتاب المبین دلتم دا قرآن پاک چکم دے دا ذکر دے دا لپا خاتمی دا صورت سابقہ کے ذکر دا مجرمینو فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون اور دلتا خاتمی دا صورت کی ذکر دا توحید راغلے دے اگی صورت کی ذکر راغلے دا مجرمینو دلتم دا مجرمینو دے التر توحید ذکرو دلتم دا توحید ذکر دے دا دی صورت موضوع القرآن نزلا فی لیلت مبارکت قرآن نازل شوے دے پشپا مبارکہ کے اور فی اللیلۃ المبارکۃ تکون فیصلۃ امر حکیم اپ مبارک اشپا کی فیصلہ وی دا امر حکیم فإن قبلتم دعوت القرآن فلکم العز فی الدنیا والآخرہ کتا دا قرآن دعوت قبول کو تالا عزت پا دنیا کے ہم دے پا آخرت کے ہم دے وإن اعرضتم کتا سو اعراض کو فلکم الذلۃ فی الدنیا والآخرہ تالا ذلت تے ام پا دنیا ام پا آخرت عمر سے دکا ویلیو کننا ازلتا فعزن اللہ بالقرآن منگا ذلیلانو اللہ پا قرآن عزت من کو فلو طلبنا عزت فی غیر القرآن لا ذلنا اللہ کمنگ تا عزت کو بغیر دا قرآن کے نو بیابا اللہ منگا ذلیل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین قسم میری پا کتاب مبین بانے انا انزلناہو فی المبارکۃ بے شک مان کے دا پشپا مبارک کے انا کننا منذرین بے شک منگا یرون کیو انذار ورکون کیو لیلہ مبارکہ دا سو لیلۃ القدر ہوئی یا لیلۃ النصف من شعبان وہی توفیق دادے حکم شود نزول پشبرات کے پنیمد شعبان کے فیلیت تک کے راغلے دے نزول دا پشپا دا قدر راغلے دے
فیہا یفرق کل امر حکیم په دې شپه کې مبارکه کې دا فرق بیانول شي او د هر امر حکیم امر محکم من الارزاق والآجال یو سړی به په دې کال کې مریوما او د بوادم کیږي بچے به پیدا کیږي انم به راغلی د مړو په دفتر کې امر من عندنا امر زما د جانبنا انا كنا مرسلین بیشک مونږه لګون کیو او چې د رحمتا من ربک رحمت تقبل جانبنا انه سمیع العلیم الله یریدون کې رواینا خلق او عالم دې بتون خلق باندې رب السماوات والارض رب د اسمانونو ما بینهما معنی کائنات تی ان کنتم موقنین کتا سے یقین لرون کیے نو بس ومنه دا خبرې نو لا اله الا هو امید هغه بغیر د الله بل څوک نشته دې جمع دي کول کې مړ کول کوي ربکم ورب ابائکم الاولین استاسو رب دې رب د ابا اولینو دې بل هم فی شک یلعبون بل دی په شک دي دا یلعبون لوبي کوي په لعبو کې اختدي یوم تاسوا بدخان مبین اگر یاد کا چراتلو کې اسمان په لوخړې ظاهر سره لکه دا د لوګنا یو وخت دی باندې راغلی و سترګو ته به لوخړه رااله سترګې به تورې شي یخشن احاطه کی بار قبانی ویل شاذ عذاب علیم دا عذاب دردناک دی یقول دی وی ربنا شو ان العذاب اے رب زمون لری کې دا عذاب ان مؤمن ایمان راوړونکو ان لهم الذکر کوم دې د پاره پن وقد جاءهم رسول مبین راغلی رسول مبین ثم تولى عنه دې دا غنه اعراض کړي وقالوا معلم مجنون دې دا خو معلم نه ملک سو کور تخیدا بندور تخی او مجنون لیوانه بالله ان کا قلیلا ابن عباس ابدا دلیل وی کہ مراد د دخان نه دخان د قیامت نه دی بلکې دخان دنیا دی او فیو عذاب الاخرته عذاب د اخرت درکیږي موږ لري کو عذاب لر قلیلا انکم عائدون تاسو بیات کوئی کفر تنو یوم نبت البتة الكبرى کما اونی سنی ولوی چارت د بدر وا او یا قتل جو یا بن کرالل انا منتقمون من انتقام غستنیون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ما ابتلا کی غردول فتن کی قوم د فرعون جاء رسول کریم رأيت رسول کریم موسی علیہ السلام وقال لهم ان ادوا الی عباد الله ما تراک بندگان د خدای د خپل غلامین آزاد کا جزے شتبلم چاغو منی انی لکم رسول امین رسول امین ولا تعلوا علی الله علو په الله مکوي ان یاتکم سلطان مبین اتنون کې تاسو او چې دې پاغا د غلبی ظاهر سره کیا دلیل دے حجت تے معجزات تی وَإِنْ عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ تو پناہ غوارم پرخ پر افساد ذرا انترجمون چی تاسو ما پرجم کے وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي کتاسو دمات ایمان تصدیق نکوے فَاعْتَزِلُونَ بید مانا کرار سے جدا ہے مانا فَدَعَا رَبَّهُ دعاو ترخ پلنا اَنَّهُ لَقَوْمُ مُجْرِمُونَ بیشک دا قوم دے مجرم نمانی خبرہ اللہ تو حکم کو فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ بوز ادما بندگان د شپې تاسو په اتباع کی فرعون بدر په سرادی وترک البحر رهوا چې کم دریاب کې لاري وشي پامسا گزار ورکه نو بیا گزار دوباره مو ورکوا چې اوځي شي پرېګ د دریاب ساکن چې دغه سلاري پکې انهم جندم مغرقون بیشک دای ول اخر دے مغرقون معنا محکمه بالاغراق چې حکم بغیر سره دی پرالل او بس فغرقو نو غرقنو کم ترغم جنات و عیون سمر پر خود ډیر پر خود د باغونو نا او د چینونا او زروع عند کرمندونا تیار فضلت پاتی ہو او مقام کریم او مقام کنه چې شاهي محلاتو و نعمت او نعمت قانو فاندی پای که خوشحال شو کذالک امرک امرم دغه رنگ لدی ورسنا قوم اخرین ما میراث کول قبل قوم تا بنی سل ته پاتی ہو وما علیهم سماء الارض جنانو کبدی اسمان او نظمکا منذرین نمرت دین مادمی نے کانو مر آسمان جاری چې حمرت دا اطراف دے او چې کم دے نظمک گردالو دشي او دارن چې کم دے نو ساز کیوں کله وریږي دا دویمه رکو شروع کیږي د سوره دخان نا د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې د موسی سره واقعا وا دا تکمیل د بقی واقع د موسی علی نبینا علیہ السلام د دیرو کو خلاصہ تذکیر بایام اللہ دے بان ہلاک قوم التبع سببه الاعراض عن الاحکام الہیتی د توبہ قوم له هلاک شو اعراض د احکام الہیونا
بیان د بدلر توحید او تذکیر بما بعد الموت وان الموالات الدنیویه فی الباطل تبدل بالعداوه دنیای موالات چه دے دا بدلیږي په باطلو کې په عداوت سره او بیان د انکار د منکرینو دے عن البعث د باس بعد الموت نام ولقد نجینا خلاص کړو ما بني اسرائیل من العذاب المهین دا عذاب پکونکنا چې عبدیت د فرعون من فرعون دا بدل من العذاب الالیم نا د فرعون نا انه كان عالیا من المسرفین بیشک د علو کونکو د مسرفینو نو د اسراف کونکو نو کنه حد تیرے کو ولقد اخترناهم على علم على العالمین ان ما غرواله ورکو دیتا او په علم سره په عالمینو باندې په خپل علم سره دی په عالمین خپل زمانه باندې الله ما په خپل علم کې دی غوړه کړیو نو واتینا مئات ما فی بلاء مبین وما آیات علاماتنا چې دی کې ابتلا امتحان ظاهر انه لا یقولون ادا کسان خامخوای انی علامات لانه کې موږ مرده دوباره جون نشتا مانه منشرین نه موږ دوباره جمع دي کولی شو فاتو بیاباینا ان کنتم صادقین راتلو کې زمون په اباو نکونو کله قوم د توبه ده ولې من قبلین چې مخکې لدینو اغي ای خود غرو اهلکناهم ای طاقت ورو ما دی هلاکل انهم كانوا مجرمین دا به شک چې مجنحته شی ویلی دي لا تسبوا توبه فإن رجل صالح توبه تبد بوای دا صالح رجل کنا شغلا د نبوت دا و دومی چې دا نبیو ما دی هلاکل دا مجرم زکا ما خصمات الارض ما بینهما لاعبین په اسمان نظمکه ما بین دی کې دی عابسین عبس کون کنا حکم دی مزایا دی غایات دی منافع دی مصالح دی ما هم الا بالحق نی ما اسمان نو کول امر په حق سره ولكن اکثرهم لا يعلمون ان پویګنا انما الفقات مجمعين بیکرد فصل د دې میقات اجمعین د ټولو یوم لا یغنی مولا مول شان پارچ دفن شي کوله یو دوست دبل دوستنا په قرابت سره یا په صداقت سره هیڅ شي ولا هم به دې زند الله نه ولا من سرون ندی سره امداد کولی شي په دفع د عذاب یا په تقلیل د عذاب کې دا درې مرکو شروع کیږي د سوره دخان نه مخک بیان د مجرمینو عدل ته بیان د عقاب د مجرمینو مخک ذکر د مرحومینو دلته ذکر د ثواب د مرحومینو دی د دې رکو خلاصہ اعلان العذاب للمنكرين عن الاحکام الالهیه واعلان الثواب لمقرها ففي تذکیر ما بعد الموت والدعوة الى القرآن الكريم دیکھ تذکیر ما بعد الموت دے دعوت قرآن کریم تا ان ثواب فضل کما عقاب عدل ثواب د الله فضل دے لك عقاب عدل لك ان الزقوم طعام الاسیم بیشکونه د زقوم دا طعام دے د ګناګار کل مهلی پشان د دردیو زیت اسود دا د تیلو تلجی لاندې تکتوري دا بم دغسی یغلی فی البطون دا جوش کی بگیڑو کې کغلی الحمیم پشان د جوش د ګرمو بو ویل بچدا خذوه اني سے ملائکه تبوی فاتلوه رایخ کا جروه الى سول جهنم من د جهنم تا ثم صبوا فوق راسي من عذاب الحمیم بیاوار پاد سرد دنا د عذاب د بو ګرمنا ويقال ذق سکت انك انت العزيز الكريم بیشک دنیا کے عزیز او کریم صاحب د عزت صاحب د شرافت پہ ان هذا ما کنتم تمترون دا تاس بده شک کو تاس جنت نشتا دوزخ نشتا ان المتقین دا خود آسمین بیان شو اس اللہ د مرحومین بیان فرمائی بیشک متقین چی دی فی مقام امین فی مقام کے بے چابا امن دے اسد بدل دے مقام امین نا فی جنات و عیون و جنتونو کے او پچینو کے یلبسون من سندسن اغندی با د نرم دی باجونا و استبرق د سختنا بتانی چکمی استر دابر استبرقی زهاری بید سندسی متقابل او بلتا مخامخ دیو بلشا بنوی کذال انب کذال امر دارنگ لدے وضعنهم بحورین عین ما دیو زی کری دی او د حور عین سر بیو زی کوما دا بولا ورکوم یدون فیا بکل فاکت آمینین دی با بلی پدی کے پہاڑ میوی سرا پداہر کی چبا امن بئی
لا یذون فی الموت الا الموتۃ الاولى. نه بدی کې مرګ معلومه نه مرګ یو بس تیر شو په جنت کې به مرګ نشته. مرګ په شکل د برګ راوستي شي ذبح به شي دا مرګ ختم شو. وقام عذاب الجحیم او ساتي دی لروا د عذاب د جهنم نه. فضل بیا ثواب د الله فضل دی عقاب عدل دی فضل جانب در ربستانه ذل فوز العظیم دا دی لوی کامیابی دی. فانما يسراه بلسانک اسان دا قران ما صاحب جب باندې لازم تذکرون دې د پادی پنواری. فرتقب انهم مرتقبون ته انتظار کوا او د حکم درب او بشکا دی مرتقبون دی به انتظار کی تم د الله د حکم انتظار کوي.